چې کم ماشومان د بي اس انګلیش ته دي کنه د بي اس په انګلیش په کورس کې چې کم ناول دي او کم بوکس دي دا ډیر زیات نقصان دي د ماشوم د پاره نو څومره چې د ماشومان د بي اس نه انګلیش نه راوځي الا ماشاءالله هغه د ختم نبوت خلاف به خبره کوي هغه کې توهین رسالت هم راغلي دی بکې هغه د الله پاک د وجود نه منکر دی او دا یو غټه نشزم په معاشره کې رااله ټیک ټاک دا یو نشه ده چې ټول ماشومان په دې باندې راوړل او د دې حد تلاړل چې بچو سره کپړې لري کړلې شریعت وایي چې هغه سړی به مفتي جوړیږي چې هغه د معاشرتي علومو نه خبر وي یو سړی معاشرتي علومو نه خبر نه دی هغه مفتي نشي جوړېدلی پاکستان کې 40 लाख ځوانان الحاد طرف تلاړل نو سبا چې موږ واقع په خپل ما دا محسوس کړو چې ما کله د دینی اداره جوړوله نو ماره دوانو تعلیمونو خلک یو ځای کړو د دوانو سوچونه بالکل الټه وداسي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو نن زما خوش قسمتي ده چې مولانا مسیح ګل صاحب سره ناس یم کوم چې په بنیر کې د 1300 ورځې نه د ګدیزي په ګراوند کې د قران شریف درس کې نن دا غي سره اتفاقا ملاو شو چې زما خوش قسمتي ده د دې سره یو څو خبرې کو کم چې د حاضر وخت تقاضی دی راغي په حواله باندې لاول خو مولانا صاحب ډیر مننه ډیر شکریا چې تاسو موږ ته ټایم راکړ مهرباني جزاکم الله خیر اسمه مولانا صاحب لومبنه سوال وا زر دین شروع کما چونکی تاسو په خپلم د یو مدرسې محتمم یې خو موږ زیات تر وګورو نو زمونږ د مدرسې او د دینی دنیوي تعلیم په منځ کې یو ډیر غټ ګیپ دی یعنی دینی خلک دینی علوم ول خلک چې هغه دنیوي تعلیم چې خپل اپوزیټ غني او هغه چې د څنګه د شانتي د دنیوي تعلیم ول چې هغه د دینی خلکو لګ خلاف دي نو سب وای بدی دا ولې د دومره غټ ګیپ ولې دي او دا به موږ څنګه راکمو بسم الله الرحمن الرحیم ډیره شکریا چې تاسو یو ډیر اهم تاسو وکړلو او واقعا په معاشره کې خلک دا فرق محسوس کوي چې دینی خلکو ځان نه سوچته او د دنیوي خلکو ځان نه سوچته اصل کې دا اصطلاح غلطه ده علم چې دی علم دی او دا شریعت چې دی دغه د دنیا د علم دغه شریعت خودلې دی په قران شریف کې احکامات ډیر زیات کم دي په قران شریف کې زیات د کائناتو بحث دی ساينسي بحث دی د علومو بحث دی خدا د بر صغیر کې یو عالمیه او یا په وطن کې سرکار یو عالمیه را چې هغه کالجونو یونیورسيټي ځان نه جوړې کړلې او خلکو مدرسې ځان نه جوړې کړلې او دوانو ذهنونه داسې چې را د دنیا چې کوم علم دی دا د دین خلاف ته او د دین څخه اهمیت نه ورکوي او د دنیا خلکو ویل چې د دین چې دی هغه سره زموږ څه کار دی واقع په خپل ما محسوس کړو چې ما کله د دینی اداره جوړوله نو ما دوانو تعلیمونو خلک یو ځای کړو د دوانو سوچونه بالکل الټه وداسي خو دا بنیادی تور داسې چې هدا د حکومت هم یو پدې کې یو دغه یو خرابې د حکومت دا کارم کوي او بل لاره چې دینی علوم والا او دینو یو بل په خپل منځ کې دا یو بل سره نزدېکت نشته ده وس دا ماحول تقریبا بدل شولو وسو د مدني مدرسو طالب علمان څنګه اکثر طالب علمان راځي هغه میټرک په ساينس کې کړي یا فیزیک کړي وي او د ما سره سم مدرسه کې چې کمپیوټر لیب هم شته ده او شومان د کمپیوټر هم خيو ما شوما سره د 9 او د 10 لپاره د ساينس لیبارټری مشته ده او موږ ما شومانو ته ټول هغه علوم وس خيو چې کم انګلیش لینګویج ته عربي لینګویج ته هغه ما شوم د دنیا د علوم نم خبري او د دین د علوم نم خبري نورو دا تصور تقریبا نورو چې ده کم شولو او بل چې په تیر شوی حکومت کې موږ په خپل په یو کمیټې کې مونږ د کم مطالعه قران راووتلو باغه وخت کوم ویل چې دا ور دنه کوي پاسه کوي نو پاس ولا او تقریبا په سرکاري ادارو کې مطالعه قران شروع نو تقریبا دی باندې کار وشولو او ترتیب شروع دی خو د دنیوي علوم ولا کدا وی چې مدرسې واره د میډیکل کالج بشان دي ډاکټر پیدا کینو دا ممکن نه ده اب عالم پیدا کوي څنګه چې میډیکل کالج کې عالم نه جوړیږي د قشان په مدرسې کې با ډاکټر نه جوړیږي با د دوانو دغه شوبې ځان نه دي ها د دینی مدرسې طالب علم د دنیا علوم نه خبر پکار دي او ډاکټر چې میډیکل کالج کې سبق وي اگر د دین خبر پکار دي دا په خپل منځ کې چې کله د دوی یو بل سره قربت او نزدېکت راشي حکومت په دې کې کردار ادا کینو ان شاء الله چې دا کم یو بل لريواله دي او یو بل سره هغه پزړونو کې یو نفرت غونډه به ختم شي مولانا صاحب ډېر په خولي طریقه تاسو دغه پوره مسله چې راغه تاسو خلکو ته وړاندې کړم
دا راته وایي چې د سوشل میډیا دور دی څنګه چې تاسو خبر وکړئ چې موږ خپل ماشومانو ته د ټیکنالوژي په حواله باندې علم ورکو او دیني بوم ورکو سوشل میډیا داسې حد ته راغلی دی چې خو اویرنس نشته په دیني یا په دنیوي مدرسو کې سکولونو کې دغه ډېر غټ یو زموږ په اخلاقیاتو کې ډېر منفي کردار چې راغلی به لکه زه به تاسو ته ټیک ټاک خبره وکړم چې په هغې کومه فحاشي روانه په دې ورځو کې د دغه به موږ ستاسو په خیال څنګه کاونټر کوي شو د هغې ته موږ څنګه روکتام کوي شو زه خو په خپله دا محسوس کوم چې دا یو عالمي سازش هم دی او په دې کې زموږ حکومت کوتاهي شامل ده زه په خپله باندې د چاینا په سرکاري وزټ باندې تللی وم علما او صحافیان وفد کې او په چاینا کې دا فیسبوک او ټیک ټاک کې بالکل نشته دی که څوک دا ترقي ذریعه زموږ پاکستان کې به ترقي وکړو چې به سوشل میډیا او په ټیک ټاک باندې ازادي وي او دې سره به ترقي راشي تعلیم راشي دا خبره غلطه ده هغه خلکو صدا شي شتم نو چې څومره به ترقي باندې روان دي حکومت چې په دلته د فیسبوک او یاره د کپنو والا دوی لایسنس ورکړو په کار چې هغه ته یو معیار خوده وي زما بچوله به تاسو په دې سمارټ فون باندې او په سوشل میډیا باندې په دې کم شي هغه ته به اجازه یو کم شي باندې نشر کی نو که داسې قوانین ولا مرتب کړي وي او چا په دې باندې غلط خبره کول هغه پسې بلاک کېدل نو دا شي به ټیک ټاک به او دا و چې هغه زموږ شونکه پاکستان کې 80% ځوانان دي او دا 80% ځوانان چې په یو وطن کې دا په مخ په وړاندې نو دا وطن به ترقي کوي او دا په تعلیمونو کې به مخکې دي په دنیا کې به مخکې تلل د دې د روکدام دپاره زموږ ماشومې زموږ بچی په تعلیمي نظام نه دغه کو غافله کړلو هغې ټیک ټاکو ته مخې ور واړولو او هغه په دې زور کې چې زما څومره خلک به زما پالولر جوړېږي به ښه څومره خلک به ما ګوري به دغه په دې زور کې هغه نه سکول هم پاتې دی هغه نه کالج هم پاتې دی دا چې اوس څومره په بورډونو کې ماشومان امتحاناتو کې نمبر یې واخیستې ما یو ماشوم نه تپوس وکړو ما ته 1125 نمبر یې اخیستې دي نو ستا زړه څه وایي نو هغه ډېر زیات خاموش شولو ما ستا زړه په دې مطمئن دی چې دا په تا پیپر باندې اخیستې دي نو دا هغه ماشوم ته په خپل هم احساس کېږي نو دا یو غټه نشه په معاشره کې راغله د ټیک ټاک دا یو نشه ده دا ټول ماشومان په دې باندې راواړول او د دې حد ته لاړل چې بچو ورسره کپړې هم لرې کړلې دې لپاره چې ما ته تشهیر میلاو شي زما خلک ما ډېر زیات وګوري او زه مخ په وړاندې لاړ شم او هغه بد اخلاقۍ ته هم لاړل هغه ډېر زیات د انسانیت ته ګیره هوه کارونه په هغې باندې وکړل یو دا شي زموږ په معاشره کې ډېره زموږ د ځوانانو د خرابولو لپاره ده او د دې سره زموږ معاشره کې منشیات ډېر زیات شولو آیس او پوډر او دا هر شی د غرونو سر ته وختلو نو یو طرف ته ټیک ټاک او بل طرف ته آیس دا دواړه قشدونه دي د معاشره ځوانان بچي تباه کوي زماره والدینو نه مطالبه را جماعتونو علما ته وایم اساتذه کرام ته وایم تاسو صحافیانو حضرات ته وایم چې بدی باندې کار وکړو ماشومان ته چې بچیا کته ټیک ټاک کې نو هغه کې اخلاقی معیار انسانیت مسلمانی به کې برقرار وساته نور جایز دي حرام ورته نه وایو او بچي انسانیت هم یو شیز دي اخلاقیات هم یو شیز دی د پښتو معاشره یو کلچر دی د اسلام یو ترتیب دی په دې چوکاټ کې په دې اداره کې دننه چې څومره کار کوي وکړه اخلاقیات مې په عمل کوو دا د معاشره والدین اساتذه کرام علما د بچي طرف ته متوجي مولانا صاحب ورته دا وایي چې څنګه تاسو د ټیکنالوژي خبره وکړه په مدرسو کې د اوسه پورې خو موږ چې څومره مدرسې یا لیدلې یا په هغې کې اکثر دغه شان د ټیکنالوژي په حواله باندې څه تعلیم نه ورکوي آیا په مذهبي کم علما چې زموږ دي هغې دا ذهن کې دا خبره شته چې موږ به دغې طرف ته ځو زر به ځو که پس به ځو نو دا څیزونه شته دی خو چې کوم شی 100 کاله یو درس نظامي و چې 100 کاله درس نظامي مکمل شوي دي کوم شی چې 100 کاله چې لیدلی نو هغه کې چینجز کول ډېر مشکل وي نو ما په خیبر پښتونخوا کې چې دا کومه اداره شروع کړې ده نو ډېرو خلکو ما ته ویل چې مولانا که ته دا جدید انداز باندې دواړه علوم یو ځای کې دا باندې چلیږي او ما پکې بسونه هم کېښودل ما هغې له یو شرطونه کېښودل دنیوي تعلیم مې وله شرط ښودی دی چې میټرک پاس به وي دومره نمبر یې به وي ټسټ او انټرویو به وي نو د دې ادارې سره موږ اوس مختلف علما راغواړو سکالران پروفیسران راغواړو چې او دا خبره په دې وطن کې ممکنه ده چې جدید علوم او دیني علوم عصري علوم دواړه یو ځای شي او یو ښه تعلیمي اداره شي او د علماو دې طرف ته رجحان پیدا شي نو چې کومه خدشه د علماو وه هغه الحمدلله موږ ورو ورو دې طرف ته رایج کوو چې دا خطر ټیک نه ده د
د ساینسي علوم سره د دنیوي علوم سره به د یو طالب علم یو عالم علمي سطح بچوتي هغه په فتوا ورکولو کې ډیر زیات د معاشرې نه خبر وي ځکه شریعت وایي چې هغه سړی به مفتي جوړیږي چې هغه د معاشرتي علوم نه خبر وي یو سړی معاشرتي علوم نه خبر نه دی هغه به مفتي نشي جوړېدلی. جی مولانا صاحب اخیری دو سواله یو خو دا اکثر مونږ چې کینو نو په دغه خبر باندې ډیبیټ کیږي چې یاره که په وغز او په نصیحت باندې اسلام خورېدی او یا اسلام راتلی نو په پاکستان کې په هر جمعه باندې وغز او نصیحت کیږي نو د دغه وغز او نصیحت نه آیا پاک اسلام ته یو خو تبلیغ دی اسلام د دې فائدې شته کنه بس صرف وغز او نصیحت په هغه ټیم باندې وشي او خیسه ختم شي نه د قرآن اثر یې د قرآن شریف وینا دار چې الله پاک فرمای فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین الله پاک پیغمبر ته خلق ته واعظ او نصیحت کوي د مؤمن له فائدہ ورکي تا ته چې ډاکټر وي تا ته وي ډاکټر چې رته پلانکې شي مخوره او دا نقصان دا واعظ دی نو ته احتیاط کې دغه شان کې یو عالم په ښه انداز باندې د جمعې تقریر وکړي کنه او هغې له تیاري وکړه په ټاپک باندې خبره وکړي او هغه د معاشرتي خبرې وکړي او هغه چې کوم په دې وخت کې د هغې ضرورت دی نو بالکل دغه خبرو ضرورت وي موږ ټیک ټاک باندې په سوشل میډیا باندې او د منشیاتو د خلاف خبرې کومه نو ما ته زه په خپل اثر محسوس کوم کله حکومت په هغې کې دغه شي بیدار شي کله عوام والدین بیدار شي نو د وعظ او نصیحت که تبلیغان یې کوي که علما یې کوي که عام واعظین کدی فائدہ شته دی یعنی کدی حکومت هم دا کار نه کوي واعظین هم دا کار نه کوي معاشره به ډېر خراب شي د وعظ او نصیحت فائدہ شته دی اثر به کله ښکاره کیږي چې کله حکومت ور سره نظام یو ځای کی کله معاشره کې اسلامي حکومت وي اسلامي معاشره جوړ شي یو طرف ته وعظ وي بل طرف ته نظامي دا دواړه بچي معاشره د لپاره فائدہ مند ثابتېږي. اخیری سوال مونږ کو ګورو په تعلیمي نظام کې خاص کر په یونیورسيټو کې زمونږ ځوان کول چې د الحاد طرف ته ډیر زیات مایل دي ستاسو په خیال څه وجه کې دي چې د مسلمان ځوان نسل کول چې هغه الحاد طرف ته ډیر مایل دي دا غي خو یو وجه دار چې کم ټیچران د بهر ملکونو راشي او هغه غلط دغه ورکشاپونه وشي او هغه کم نصاب کورس هلته پړاو کړلی شي هغه په داسې انداز باندې ماشوم ته لیکچر ورکوي چې هغه ماشوم د ذهن نه د خدای تصور لرکوي زموږ په یونیورسټو کې او زموږ په کالجونو کې داسې ټیچرز راغلي دي او په یو خاص پلانینګ راغلي دي یعنې اوس سروې شوې ده یو خواتینو یو NGO سروې کړې ده او هغوی ویلي چې پاکستان کې 40 لاک ځوانان الحاد طرف ته لاړل نو سبا چې موږ زم کم درس کوم هغه په الحاد باندې دی دې لپاره چې زموږ ماشوم نوی کول چې دی دا الحاد طرف ته روان دی نو دا زموږ د تعلیم د استاد د خولې نه خبر راوځي او ماشوم اثر کوي یو دا بل لا چې ځکه ما کومه خبر یم چې کم ماشومان د BS انګلیش ته دي که نه د BS په انګلیش په کورس کې چې کم ناولې دي او کم بکس دي دا ډېر زیات نقصاندې دي د ماشوم دپاره نو څومره چې د ماشومان د BS نه انګلیش نه راوځي الا ماشاءالله هغه د ختم نبوت خلاف بیا خبره کوي هغه کې توهین رسالت هم راغلی دی پکې هغه د الله پاک د وجود نه منکر دی زموږ په تعلیم کې دا نقصان دی حکومت له پکاره چې ټیچران ټریننګ کی پابندیانې ولګوي په خپل نصاب کې تبدیلي راولي دا د مسلمانانو ملک دی د خپلو بچو عقیده دا بچ کول پکار دی د الله په وجود باندې کانفرنسونه وشي علما هم دې طرف ته متوجي شي او په دې کې یو بله خبره دا هم ده چې کومه سوشل میډیا را دا هم د الحاد طرف ته خلک راکاږي نو مونږه سوشل میډیا والا تم وایو چې تاسو د خپل وسایل دا د الله تعالی وجود لپاره د الله عظمت لپاره استعمال کړئ او د الله پاک د وحدانیت څخه چا انکار کړي فرعون غونتی غټ جابر ظالمو الله په بوک ډوب کړی دی نو په دې کار کې به خراب کار کې رچا سره مرسته او تعاون نه پکار ډیر مهرباني مولانا جزاکم الله خیر ډیره مهرباني درمونو تاسو مولانا صاحب خبري ووري دي امید دي چې خوښ شون وي او تاسو ته به ډیره فائدہ حاصل شي خا د باد وبري